بابړې د ورځې لپاره موږ یو هفته ایښې ده دا تر 19 او تر 20 پورې تقریبا موږ چلو دا په دې نیت موږ ایښې ده چې د بابړې د ورځې د واقعي حقیقت چاته معلوم نه دی ځکه چې زه تاریخ کوم وایم دروغجن دی ما ته چې کوم تاریخ ښیي هغه دروغ دي زه به تاسو ته یو څو خبرې هغه رښتیا کوم چې تاسو به بیا نورو کشرانو ته کوئ چې په کتاب کې به ګوري نه د کتاب خبره به ني هغه به چې کوم دی ستاسو د خولې نه اوري چې سینه په سینه مونږ ته مشرانو کومې خبرې را رسولې په دې درته ویم چې ګرانو ملګرو دا واقعه څنګه راله منځته څنګه راله د خدای خدمتګار د ډاکټر خان صاحب دا به زما ځوانانو ته پته ني او دې سره د سره منیم نه او ما خو ویلیم نه دي کتاب دی نه وایي او په فیسبوک هغه شی ګوري چې پسند مذهب ناره وایي د مطلب شی پې ګوري نه نو ګرانو ملګرو چې کله د پاکستان د جوړېدو دا وخت را نږدې کېدو دې دوران کې هم ډاکټر خان صاحب وزیر اعلی پاکستان جوړ نه دی او دلته چې کوم دی فیصلې وشوې چې ګورنر جنرال به څوک وزیر اعظم به څوک نو هغوی یو خبره وکړه دا په ریټن کې شته که تاسو څوک کتاب ګورئ د لارډ ماونټ بیټن چې کوم دی خپل کتاب هم شته او زمونږ د پټان کې چې کوم دی هم دا واقع شته ولف کیرو چې لیکلی دی ګرانو ملګرو دا په دې بنیاد دی وی چې دا خامخا ختمول غواړي د دې خدای خدمتګار حکومت دا وزیر اعظم چې کوم دی وزیر اعلی دا ختمول غواړي نو څه ووایي زمون لیاقت علي خان د وزیر اعظم په حیثیت خط لیکي د گورنر جنرال په حکم باندې د محمد علي جناح دا تاریخ دی دلته چې تاریخ وای نو سړی ورپېږي چې دا چل سړی ځکه هر سړي سره خو د نوکری هم دی که که د جناح صاحب رښتیال دی ووایي نو بس بیا خو نوکري نشته داسې ملک کې اوسو چې کتابونه پرې نه ډک دي انډین آفس لایبرري د دې نه ډکه ده خو ته او زه به ترې نه یو خبر ولې به ترې نه یو خبر دا خو هسټري دا خو تاریخ دی دی لیکلو که چې به ډاکټر خان صاحب حکومت ختم که نو ولې څه جواب ورکوي وایسرای وکړه وایسرای لارډ ماونټ بیټن هغه وخت کې خود مختار و په دې وخت کې دی هغه ته اپیل کوي درخواست کوي هغه ولې څه جواب ورکوي هغه ورته وایي چې دا د خلکو نه اوټ اخیستی دی دا عیني حکومت دی دا اختیار ما سره نشته چې عیني حکومت مات کوم زه د عین خلاف کار نه کوم یو که غیر قانوني کار نه کوم دا د عوامو وزیر اعلی دی او زما هم وزیر اعلی دی زه ستاسو درخواست منظورولی نه شم هغه یې ولې ریجکټ کړم دی څه وایي چې د پاکستان تاریخ وایي دی څه وایي وایي ډاکټر خان صاحب د پاکستان جنډې ته سلام ونه کو نو ځکه هم ولې حکومت ختم کو خو بدبخته لا خو جنډه جوړه هم نه وه چې تا ولې حکومت ختمه او دې وخت کې د پاکستان د جوړېدو چې 7 ورځې پوره شوې نو زمونږ د ډاکټر خان صاحب حکومت هم په دغې طریقه باندې بیا چې وایسرای اختیار چې کوم دی دوی ته ټرانسفر شو نو دوی فیصله وکړه چې دی ختم شو او څوک به وزیر اعلی قیوم خان ګرانو ملګرو په دې خو ټول پوهېږئ چې کوم سړی په اسمبلی کې ورسره اکثریت وي نو به وزیر اعلی کړ دویم دا چې د خپل مسلم لیگ چې هغې ته ارباب غفور بیا چې د باچا خان ډېر کلک ملګری خدای خدمتګار ډېر اسمبلی ممبر و ارباب غفور او لونخور
غلام احمد لونخوړ دا دواړه د مسلم لیگ ممبرانو او دوی چې کوم دی د عدم اعتماد لپاره درخواست ورکو او دوی چې کوم دی گورنر جنرال ته وویل محمد علي جناح ته او دغه رنګ چې کوم دی لیاقت علي خان ته چې دی مونږ ته منظور نه دی د سره خل نشته دی نه منو نه مسلم لیګیانو منلو نه اکثریتو او ګرانو ملګرو دی وزیر اعلی شو دا غیر عیني وزیر اعلی عیني وزیر اعلی ختم کو غیر عیني وزیر اعلی هغه رالو او سیو که زمون د خدای خدمتګارو نه دوه ځان سره چې کوم دی نو وزیران که چې دی به کم شي بیا هم زموږ اکثریتو بیا رالو د اسمبلی ممبران گرفتار بیا هم چې زموږ تعداد زیاتو نو په دې چل نه پوهېدو نو تر اخره د اعتماد اوټوی نشته نو دلته چې قیوم خان څومره وزیر اعلیتوب کړی دا غیر عیني دا د عین خلاف و چې چا هم کړی هغه د وطن سره ظلم کړی دی د دلته جمهوریت سره ظلم کړی دی او د دې وطن مستقبل سره چې کوم دی ظلم کړی ولې د غیر عیني سړی وزیر اعلی دا زمونږ لومبی دلته چې خبره شي دا جمهوریت دی دې ته تاسو جمهوریت وایي د خپلې مرضۍ فیصلې پکې کوئ دا د پاکستان لومبی پوړی ده بیا یې څه وی چې اوس خدای ولی خان گرفتار غنی خان گرفتار تر دې پورې چې زمون د خدای خدمتګارو چې څومره پیژنګلو خلکو او خلکو پیژنده هغه ټول گرفتار او دا کوشش کولو چې دی میدان ته راونځي خو چې کله باچا خان جیل ته لاړ نو دلته زمونږ به هغه ورځو کې ګرانو ملګرو جرګه بیا ورته وي دا چې موږ ورته مجلس عامله وایو دا بیا جرګه ګڼله دا د خدای خدمتګارو جرګه وه امیر محمد خان چې د زموږ 80,000 کسان جرګې له راغلل 80,000 جلوس 80,000 خو دلته چې خلک 10,000 راوباسي نو بیا ورته هغه ډرون کیمره نه ده هغه د پاسه هغه شی پې وګرځئ راوګرځئ پته نشته څه شی کې جوړ کړي او میلیون مارچ د 10 میلیون جوړ کړي او زمونږ 80,000 دی ته نه ښکاري 80,000 عوامو 5,500 سرخپوشو سرې وردی والا 5,500 دا په میدان ولاړو سالار امین جان د دې مشر دا زموږ سالار دغه وخت کې چې جنډه د چا سره وه دا سپین ملنګ و مونږ بله ورځ کور ته ورغلي مونږ چې په بابړه ګرځېدو د سپین ملنګ کور ته ورغلو ګرانو ملګرو دا غیرت هر چا د خدای نه ورکوي دا چا کوي خدای شته چې زه هغه کور ته لاړم د غریبۍ کور 4810 دا خو له هغه اوس ترقي کړې ده او دا کور ده چې ما کور ولیدو حجره ورسره نه وه چې مونږ یې بار کېنولي وو چېته خوا کې بیټک نو مونږ ته یې کور چې کوم دی نو خالي کړی ما چې کور ته وکته نو مې که دا په بل قوم کې پیدا وی د به سرو زرو سره لوبې کولې دا د هغې سړي کور دی چې خپله وینه یې توی که او دا پښتنو دی چې کوم دی حق وګټلو دی چې کوم دی غیرت وکړي انشاءالله که خدای کړي خیر وي زما په زړه دا اراده شته خو زه چې د کیبینټ اجلاس وکړم چې زه به دې ملګرو له څه کوم یو سړي به زما دپاره په سینه ګولۍ خوړلې او د هغه د کور مطلب چې هغه به د ناستې ځای ني خو عزت ورکولو والا خو خدای دی که هغه غریب سپین ملنګ ته ګورئ د پښتنو د چا خبره د 15,000 د جلوس قیادت یې کو د جلوس خو کم قیادت یې کو مخامخ یې مرګ لیدو دلته خو ډېر خلک شته مخې ته به ځي خو که د شي نه خبر شو بیا به اخره کې چې د مردکي نه خبر شي بیا به یې نه ویني نو ګرانو ملګرو هغه د سپین ملنګ دی په سر کې ولاړ زمونږ خویندې میندې د بابړې راوتې ماشومان یې راوتې دا چې دی دلته ذکر وکړو تعجب بي دا د ولی خان ټبر دا اسفندیار خان مور
اوس چې کوم دی د ایمل خان نیا دا په موقع موجود وه ګرانو ملګرو اسفندیار خان په 49 کې پیدا شوی دی په 48 کې دې ګولۍ خوړلې وه او بیا په 49 کې چې کله اولاد یې وشو نو 2 زامن یې نو یو زوی مړ شوه په خپله مړه شوه او اسفندیار خان پاتې شو دا د بابړې هغه دغه چې دلته یې ګولۍ خوړلې وه او ګرانو ملګرو دوی ورته وي چې مه راځئ ای وی چې مونږ خو د بابا سره لوز کړی رهۍ دپاره به وځو پوره من دا مې تشدد مونږ خلک یو روان یو خو چې دی قدم مخکې کو نو د جمعې جومات ورته وایي چې د جمعې جومات باندې مشهور دی او زمونږ د بابړې غازي ګل بابا جومات په دې دواړو باندې سټینډ ولاړې وې پولیس ولاړو ملیشه ولاړه وه او ګرانو ملګرو دا وړې وړې نقطې تاسو ځان سره نوټ کوئ دی چې کله ګولۍ ورولې نو وایي چې دی د 144 نو ځکه پې ګولۍ ورو چې دی د 144 خلاف ورزي کوي اوس خو د دې اسمبلی دې خوا ته درشي نو ایمان خو دې نشته دا د باچا خان سپیان وه به تشدد والو که نه که باچا خان وی چې ورشئ پې نه به یې ډوکې او نه به یې غوښې وي دومره د خدای خدمتګارو چې دلته کوم دی زور او دلته طاقت خو باچا خان خو د صبر تحمل سیاست نو دی وی چې ګولۍ پې ووروئ نو لومبی ګولۍ سپین ملنګ په سینه وخوړه ځکه چې مخکې روان او د دې کوشش ده چې سپین ملنګ ولګي او دی راپروزي د دې حوصله به خرابه شي سپین ملنګ بیا ګولۍ پې ورېدې او مخې ته ولاړو او په داسې طریقه پرېوتو چې جنډی ګزار نه کړ دلته خو خلک فلم وګوري هغه سړي سره د جنډه و ډېر نر او نن په میدان کې دا رښتیا دي دا فلم نه دی دا فرضي کیسه نه ده دا په رښتیا باندې هغه باندې ګولۍ ورېږي او هغه راپروزي نو په داسې طریقه راپروزي چې جنډه برئ او د جنډې دا سر په دې خاوره کې خښ کړي او په خپله سا ورکړي او بل خدای خدمتګار راشي جنډه اوچته کړي دا د خدای خدمتګارو مونږ شهادتونه ورکړي دي خو خپله جنډه هم ګزار کړې نه ده مونږ په خپله جنډه غیرت کړی دی پاکستان هر څومره ظلم چې کړی دی مونږ د ظلم جواب کې ظلم نه دی کړی خو دا غیرت پښتو هم کړې ده چې د مونږ رکول غوسته نن د باچا خان سپیان ورک نه دي او دی چې کوم دی ورک دي چا چې ظلم کړی نن هغه یې نشته کم دی قیوم خان ودې وایي څوک که نه بده خبره چې زه په دې قبر شته ورته تعالی والې ده چې څوک یې ونې ویني چېرته څه بل څه چل ورسره ونه کړي په مرګ باندې م یارېږي خپلې دا پوزیشن نو هغه ګولۍ ورولې نو دفع 144 نه ولګېدلې زما وکیلان وروڼه ناست دي دفع 144 د ډي سي کار دی ډي سي دی به اعلان کوي ډي سي ته به وایي ډي سي به چې کوم دی دلته ډي سي څوک و هغه د مردانو د تورو هدایت الله نوم و چې تر څو ژوندی و هغه به دا وي نه ما دفع 144 لګولې ده او نه ترې زه خبره دا ریکارډ دی مطلب دا چې دفع 144 کې هم ګولۍ ناروا ده خو دفع 144 دې هم دروغ ویلي دي او په ما دې ګولۍ چلولې ده دا ملک دی دې ته ملک وی او دې ته حکومت وی او دوی مونږ سره حساب کوي تاسو خپله پښتو ته وګورئ زمونږ مطلب چې دی پښتو ته وګورئ او ګرانو ملګرو چې ګولۍ ورولې نو 15,000 ګولۍ ورولې دي 15,000 او که 50,000 دی کې زوس ځکه چې تاریخ دی زه تاسو ته ویم چې تاسو یې مطلب ځان سره بیا دي کوي ګرانو ملګرو دی وایي چې دی خو دومره نه دي مړه چې دا دی څومره ښایي چې 15,000 مخامخ
انسانان ولاړ دي او د دې مخه پې چې کوم دی 50,000 ګولۍ ورېږي نو دا 600 خو زه چې ډېر کم دي دا ولې تعداد کم دی تاسو ته پته شته دا ځکه کم دی تاسو دا واورئ چې جواب هم ورکوئ خبره هم پې کوئ یو خو زموږ شهیدان تقسیم شو سیند ته وویشته دا بیل شهیدانو د میدان شهیدان چې زموږ خویندې میندې راتلې او لوپټې به یې شلولې او مطلب دی چې کوم زخمیان و هغه به یې مرهم پټی کولې او بعضې خلک به یې چې کوم دی د هغوی غوښې او بدن به یې راټولولو کفنونو ته به یې چو دا خو د میدان شهیدان بیا نور زخمیان په هسپتال کې په ریکارډ نو ځکه یې ول علاج نه کو لکه چې تا هسپتال ته شی یوسې او پولیس دله اف آی آر نه درکوي نو ستا په هسپتال کې زخمي وي یا د هغې کار هغه چې کوم شهید وي د هغه ریکارډ وي ریکارډ یې نه وي که نه او بل اعلان یې څوک و چې کومې ګولۍ لګېدلي دي د دوی په سینو نو چې کوم شهید دی دی 50 روپۍ جرمانه تاسو د دنیا تاریخ وګورئ خل وایي یزید شمر نمرود فرعون داسې ظالم به م لیدلي چې وایي ته مې په ګولۍ ویشتې او په دې زما پیسې لګېدلي دا پیسې ما لره جرمانه شو دا کاپي مونږ سره په پاکستان کې شوي نو 50 روپۍ جرمانه شهید او چې کوم زخمي نو هغه 100 روپۍ جرمانه هغه وخت 50 او 100 ډېر شی و د غریب سړي د وس کار نو باچا خان ولا څه خپله ځمکه خرڅه کړه د هغې جرمانه یې ورکړې وه خلکو سره پیسې نه وې خو خلکو بیا شهیدان نه خول ځکه چې د شهید جرمانه به یې ورکوله زخمی نه خولو د هغې جرمانه به یې ورکوله خلکو خپل زخمیان او شهیدان پټ که او خلکو ته یې خدای ته وګورئ زما د شهید نوم مه لیکئ دا په ریکارډ مه راولئ ځکه چې زما د وسه نه کېږي چې زه پیسې ورکړم داسې ملک کې پیدا یو خپل شهید هم نشو جړلی داسې ملک کې پیدا یو د خپل زخمیانو تپوس هم نشو کولی دې مانه وفا غواړي تا مزې چرچې کړي او ما سختې تېرې کړي ما انګریزان شړلي دي او تا چې